عزتمندو دا الله رب العزت عظیم احسان چې الله ما او تا مسلمانان ګرځولي او الله توفیق را کړی دی او اقرار د دې کوو چې الله واحد لا شریک ذات او حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله استاد او برگزیده او برحق پیغمبر. عزتمندو انسان چې کله په دنیا کې ژوند تیروي نو ژوند د هر انسان چې دی جمله انسانان چې دی دا په دوو څیزونو کې اخته دي. یا انسانان د الله صحیح بندگان دي او د الله د دین صحیح پیروکار دي او الله ته خوشاله، او یا دا انسانان چې دي د الله رب العزت د دین د الله د قانون د الله رب العزت د وحدانیت د دې خلاف ناکام انسانان دي. خدا انسان چې کله ناکام کیږي د دې لپاره مختلف اسباب دي. د انسان تباه کېدو، بربادېدل او د ده بېدینه کېدل یا د ده بېلارې کېدل د دې مختلف اسباب دي او د هغې د وجې انسان دا ګمراه کېږي او د الله رب العزت نافرمانی کوي. نو کله دا انسان دا دوکه کې پریوځي، نو کله د دنیا د وجې په دوکه کې پروت وي، کله د دنیا د خواهشاتو د وجې په دوکه کې پروت وي، کله دنیا کې ورته یو څیز ښایسته وي د هغې د وجې په دوکه کې پروت وي. سره سره د دې کله ناکله دی د الله رب العزت په ذات باندې چې هغه کرم والا دی، عزت والا دی، سخا والا ذات دی، هغه ذات چې دی هغه د چا فقر دارک نه کوي چې ګناه وکړي، صبر ورته کوي. نو دغه څیز یې په دوکه کې واچوي چې بس مړه څه نشته، هېڅ هم داسې نشته. هلکه ته الله رب العزت درته صبر کړي، ګناه ته کې دا بارسی اگه شاعر وی داسې عجیبه شانتی ذات دی، داسې ذات دی چې ګناه ته کې به او شرمسار او حیا اگه ورځي، ګناه ته کې تا له حیا ورځي او داسې ذات ته حیا اگه ورځي. نو کله انسان په دې دوکه شي چې د انسان د الله د لطف و کرم ته وګوري، رحم ته وګوري، د صبر ته وګوري، دی وی نه مړه لکه کافرانو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا ته چې څه وې که چېرته دا برحق نو الله موږ راټینګوي، ولې نه؟ دا ته چې څه وې او ته وې چې عذاب راتلونکي د عذاب راځي، ولې نه؟ نو الله رب العزت آیاتونه را نازل کړو چې نه د هر یو څیز لپاره زما یو معینه ورځ ده، یو وخت مې ورله مقرر کړی دی. په دې دوکه کې مه پرېږده چې الله ستا پکړ نه کوي، نو ګنې ستا پکړ نشته. الله به دې پکړ کوي خو الله درته صبر کوي چې سم شي، او دا د الله رحم و کرم. ستا چې څوک نافرماني وکړي ستا نه مخ واړوي چې هغه ته یو لحظه هم صبر نه کوي که دې پرې وس بري، خو الله رب العزت سره لري چې ستا په هر څیز باندې هغه ته کمال مهارت سره او کمال علم سره او په هر اعتبار سره هغه ته قوت او قدرت حاصل، لیکن الله ته صبر کوي، ما ته صبر کوي. الله دې موږ ته معافي وکړي او الله دې موږ ته صبر توفیق راکړي. د دې وجې الله رب العزت قرآن کې وفرمایي یا ایها الانسان. روح البیان کې یو مفسر وی کله چې دا خبره راشي چې یا ایو اے انسان، یا ایها الانسان، وی دا غوږونه متوجه کا، عقل دې طرف ته راواړوه، زړه دې طرف ته جوړ کا چې تا ته یو خاص خبر درکړي الله، تا نه یو خاصه مطالبه کوي الله
نو الله وی یا ایها الانسان، اے انسان، هر انسان ته دا خبره، ما ته دا خبره، ما غرک بربک الکریم، ما غرک سشی تعالی رب دوکا واچول، تو سشی دوکا کړې. اے انسان ولی سوچ نه کې هغه ځان چې هغه سره قوت دی، قدرت دی، القادر علی کل شیء، هغه ته صبر کوي، ما ته صبر کوي. ګناه ته کې ما درته وی شاعر وی به او شرمسار او حیا هغه کوي، او ګناه ته کې خود دغه ذات چې دی هغه چېرته پتا رزق بند نه داسې کریم ذات دی چې هغه خپل کرم او لطف پتا باندې بند نه. د دې وجه شیخ سعدی رحمه الله وی اے کریمه که از هزانه غیب گبرو ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. و یہ حل زبر اللہ دا کرم نا، اے خدای افسان دا کرم نا بز سنگ نا امید شو. هغه کسان چې بت پرستی کوي، د بتانو عبادت کوي، هغې ته سجدې لګوي. هغه چې سوچه کافر دی، ته هغه له رزق ورکې، سپي له رزق ورکې، خنزیر له رزق ورکې، نو ما انسان له به رزق نه راکړي. نو الله وی سره لري چې دا دومره د تا باندې نعمات کوم، احسان کوم، بیا اے انسان چې ته مسلمانې کلمه دې ویلې ده، نو یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، بیا دا ته څه شي دوکه کړې. د الله رب العزت بل ځای فرمایي فاین تذهبون، اے خلکه چرته تښتې، چرته زما د در نه روان، کوم خوا ځې؟ الله درته وایي فاین تذهبون، کم خوا روانه؟ بیا الله وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، هغه کریم ذات، هغه سخا والا ذات، هغه پریخي دی او ته څه شي دوکه کړې د هغه په مقابله کې؟ دا دغه رب چې دی د هغه کرم دوکه کړې. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، هغه الله تعالی الذي خلقك فسواك، هغه الله چې دوی پیدا کړي، فعدلك بیا یې برابر کړي. الذي خلقك فسواك فعدلك، برابر یې کړي او داسې برابر کړي چې جوړونه یې دله برابر کړه، هر اندام یې برابر کړه. داسې نه ده چې یو خپه دونه ده نو بله هغه سر ته رسېدلې ده، داسې نه ده چې یو سترګه دونه ده نو دا بله دومره ده، داسې نه ده چې سترګې وړې دي نو دا پوزه دومره هغه ته ده خرطوم په شان تلې ده، داسې نه ده چې دا یو ګوته دومره ده نو دا نورې ګوتې هغه سره پورې دي. نه، فعدلک، الله وایي ما دله بیا جوړونه او اندامونه ورڅه برابر کړل. نو بیا ته کوم خوا ځې؟ الله وایي فی ای صورت ما شاء رکبک، الله وی په کوم صورت باندې چې د الله خوښه په هغې برابر کړي. الله وی فی احسن تقویم، بل ځای کې په بهترین صورت کې انسان پیدا کړي. تاسو وګورئ نور زنده سر چې دي، څه په څلور ګورې دي، څه په پرتو روان دي، څه چې دیم په سولیدو روان دي، څه څنګه روان دي، څه څنګه روان دي. نه، الله وایي فی احسن تقویم، انسانه ته په خو باندې روټۍ نه خورې، انسانه چې دی ته چې دی ستا اندامونه چې دي هغه ما داسې صاف سره پرده دې پکې پټه ده، پوزه په خپل ځای ده، خوله په خپل ځای ده، غوږونه په خپل ځای دي، ټول مې یو ځای ته نه دي راغونډ کړی، ټول مې یو ځای کړي نه دي، د هر یو اندام خپل خپل ځای فی احسن تقویم. وی فی ای صورت ما شاء رکبک، په کوم صورت چې الله وغوښتل نو زه ورته برابر سرابر. پکار دا دی الله وی یا ایها الانسان، بیا هغه خبره ده ما غرک بربک الکریم، دا چا پیدا کړی؟ مور او پلار نه جوړ کړی، دا ډېر خلک وي روغ رمټ وي، بدن یې جوړ وي، د بدن ساعت یې جوړ وي، زما او ستا مضبوط وي،
خزم ټیک وي میډیکل ورته سم مسله نه سړیم ټیک وي اولاد نه کی روغ رامټ وي ټیک ټاک وي منیم سموي په معنی کې د جراثیمو پر روغ رامټ وي سم دم وي د بدن حرکت او د سره بدن کې حرکت نه راځي روغ رامټ وي په ظاهرا برابر وي ستانه جسم مضبوطه وي د سره منی نه راځي الله د دې وجه علي رضی الله تعالی عنہ وی دا ټول نه لوی حکمت دار ته دې ته وګوره انسان اول پیدایش ته وګوره چې د سره معمولی نطفه او اخر ته وګوره اوله چې د معمولی نطفه او اخریم چې دینو هغه دا خوره د خدمیږي او بیا د ډیرانو د چې د کارګارو د خوره د دې وجه الله وی دوکه کېګما زما د کرم د وجه په دوکه کې مپریوزه د ذهن تران شي چیرې الله سزا نه راکړي نو بس غني زما دا کار کی رسول الله صلی الله علیه وسلم لبا کافران لالم دا خبره به کوله او دا سبب سینه راغله الله ما او تا صبر کوي او الله تاسو سره ډیر د شفقت معامله کوي ډیر د رحم معامله کوي ډیر د سمي معامله کوي نو تو څنګه خولي الفاظ استعمالي تا د چې ته متوجي شي د الله رحم ترا جوړ شي الله وای یا ایها الانسان اے انسان چې متوجي شي ما غرک بربک الکریم سجدو کړه زما د کرم بارک درم په کرم باندې ته سجدو کړه چې ته د الله نه بل خو روانه الله دې پری خود دنیا دې اثر کړه الله دې پری خود الله نه فرمانی دې اثر کړه الله او آخرت دې پری خود مو د دنیا دې سربونی ولا نه داسې مکو الله ما غرک بربک الکریم الله وای زما طرف تراش فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين چرتم چیزی ار طرف تکلال شي یو خوان نشتلی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے د جنات او د انسانانو ټولګي الله رب العزت وای کستاسو طاقت یوزه کن تاسو زما په کندر کې اوسېږي زما په کور کې اوسېږي زما په ځمکه اوسېږي زما د چت لاندې اوسېږي زما په فرش اوسېږي کستاسو طاقت وی تنفذوا من اوزه کن د ځمکې د اسمان نه باروزه ځان نرشه د دنیا لوی طاقت ځان ته د سوي اوزه د ځمکې د اسمان د فضا د امنس کې د دین علاوه کم خواته دی لرش چرته دلش इस चरतम निश्चित तक का अल्लाह तबारक एक ही सिजदा जिसे तू जरा समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात दगा यौ दर्द दी तबारक हां ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك د دې وجه دغه ذات طرف ته وتلل او په هر خدای شته یا حدیثو کې راځي قران کې هم دي قیامت کې به الله رب العزت چې کله وي الله ته په سجده شي نو دا کافران به سجده نشي کولی دی بلکې دا ډانګي پریوز ولې ځکه په دنیا کې الله ته سجده نه لګول نو آخرت کې به دی غوان خواهش به وي ځکه غیر به خو خواهش به نه پوره کی نو دا الله د درا پران نه پکا کوم غابه تخته یو خوام نشي تخته دا الله رب العزت په صبر باندې باغی باندې زور ورکیدل چې بس دا الله زیم نو زیم نه الله ډیر کوي مهربان ذات داغه د لطف او کرم داغه شکر ادا کول پکار دا الله سره رابطه سمول پکار دی الله دې توفیق راکړي ګناه بوي کمزوري بوي کوتاهی بوي خو لیکن ځان به بنده د الله باندې توبه به هر ټیم وباسي الله ته به هر ټیم توبه وباس هر ټیم الله ته توجه وکړه
الله یې توفیق راکړي. دا مه وایه چې الله رب العزت بس هغه ما فکر نشي کولی، یا دا مه وایه چې توبه وباسم نو دې پسې به زه بله ګناه کوم. وایي تاسو د چینه سټاک خو نه دی، داسې دنیا خو نه ده چې ته به یو کس نه معافي وغواړې دوباره بار دا معافي. دا د الله در دی. دا د چا در دی؟ دا د الله در دی. الله په خپله وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. او دا سموال دا الله دا درنا لري تفتیو توی چیز پاسم اللہ وینا دو پرشتے میں در سر مقرر کری عزتمند پرشتی دی، وقار والا دی، غره پرشتی دی. ما تا سره لګوري دا مو وای چې اسه عام څوکیدار دی، عام دغه بس نه نه. الله وی کرامن کاتبین عزتمند پرشتی دی، لوی دی، خو لیکن لیکون کی دی، لیک والا دی. یعلمون ما تفعلون ته چې سکه نو پاغي هغه پوي الیکی یعلمون ما تفعلون. بیا نتیجه به سره وځي ان الابرار لفی نعیم، نیکان به په نعمتونو کې وي، جنت کې به وي، خوشحالو کې به وي، او بدان خلک به په جهنم کې وي. نو دنیا کې که زه تا ته ویم چې لکه ته کندې ته پرېوځي په دې مزه دا سمه ده، نو ته به دې کندې ته نه دې سمې ته وایي. او چې بیا درته د ټولو کائناتو رب وایي، رب العالمین درته وایي، واحد لا شریک ذات درته وایي چې بابا دغه ته مزه دغه کنده ده او دا سمه ده، دا سمه خپل کا. نو پکار دا دی چې موږ دغه سمې له لړ شو. الله دې توفیق راکړي.